ګرانو کتونکو ما په نصیر احمد اړه باندې خبرې وکړې بیا نصیر احمد چې کوم ګاډي نوې راغلي دي روانه له بېغمه پکې دی له ډرایور سره یې تعلق ډېر ښه بل مسله څه ده اکثر ډرایوران ستړي وي دا کوم ځای کې چې جوټه ووایي که نه نو بیا د موټروی نه یخ پاخه غورځولې نو ویې لکه د ګاډي چې کوم دی نو دا اوټ شو دا اوټ شو دا خبرې کېږي که نه دې کې د ډرایور هم غفلت وي د دې حادثې هېڅ پته نه لګي دا سکونډونو کار وي سرګټ لګې هخوا دې وکتل دې خوا دې وکتل دا په 85 کې دي استاد چې کوم دی په 84 کې د لیسن جوړ کړی دی لکه د دې خو هر استاد چې ویښي نو دغه استاد دی چې لږه جوټه دي واله نو بس لاړې خو ګرانو کتونکو دې ګاډي کې چې کوم دی نو یم بېغمه چې وده شي دا بالغ هم دی بالغ دی او بس بېغمه ورته وده شوم هلکه استاد ورسره په کار دي نو راشئ دا دې دلته کې دا دی دغه مې ټلیفون مې دغه که دا وګوره او دلته کې دا دي خبرې ډایرکټ کوه هلکه څنګه یې ښې خیر دی چې راپسې راوړه اوبه راپسې راوړه دا راوړه نو ګاډي به هلته پمپ کې ودرېږي چې راځم دا وګورئ موبایل او ټول سیسټم چې کوم دی نو هغه هم پکې دلته کې ځان ته کېږده جیب خالي که دلته کې چې کوم دی نو دغه ځوړن که دې ځای کې بل واسکټ دا اوس ما واسکټ اچولې دا ځوړن که نو دا دلته ګیلاس اوبه چې کوم دی ګرانو کتونکو دا ما په لومړي ځل دا وکتل چې ډېر زبردست چې کوم دا اے سي درته لګېدلی اے سي لګېدلی دا موبایل دی اے سي په یخ او ټیکټ چې کوم دی تاسو پته ده تاسو به وایئ چې دا ګاډي خو داسې دی او دا دي پکې هماغه ګاډي ټیکټ کوم چې ته په بل ګاډي کې ځې یا چې تا ته وایي چې یاره بزنس کلاس د هغې نه هم کم او دا سهولت دی پکې نصیر احمد ګاډي باجوړیانو یاد ساتئ چې تاسو ځئ دغه ګاډي کې ځئ راولا سعید دی باندې کې پاتې ولې ایزه سره بیمار یار ما دې کلم کې ټول د شانتا او سعید دا